قیمت نشته او به خصوصا د علماء کرامو خړو څه قیمت شته نه د علماو ګوره زه د علماو ته یو پیغام پرېږدم چې ګوره علماو تاسو سوچ وکئ چې څومره پښتانه لاړه مړه شو ستاسو خولې کولاو نه شولې او څومره جماعت علما والا عشاء توحید او سنه والا او رسې چې کوم دی وابین سلفین دا خلک او د سهار تنظیم والا علما مري یو هر چا خوله بنده کړې دا یو وجه کم دی زمونږ پکې کار نشته موږ د څه نه وایي دا د هغه تنظیم والا سره کار دی بل وایي موږ د څه نه وایي دا د هغه تنظیم والا سره کار دی ستاسو خولې به کله کولاو شي ای علماو که ستاسو سره منبر نه د امن اواز راپورته نه شي ستاسو د منبر نه د انسانیت دپاره اواز پورته نه شي نو صرف خلکو ته به جنتونه ښیوئ چې جنت دی او جنت دی او جهنم دی نور د انسانیت به نه ګوره د افغانستان علماو ته وګوره چې د افغانستان علما هغه علما دي د هغه عزت په خپل ځای باندې دی د هغې چې کوم د امارت د هغې سره دی خلافت د هغې سره دی او اسلامي نظام د هغې سره دی د پاکستان علما چې تی تربیتر دي بې اتفاقه دي تس نس دي خواروزار دي په جوماتونو کې وجلی کېږي بازارونو کې وجلی کېږي په مدرسو کې وجلی کېږي په لارو سړکونو کې وجلی کېږي هېڅ قیمت هم نشته د پاکستان د خصوصا د پښتنو علماو ستاسو دومره قیمت هم نشته لکه بل چې هغه موسی ماشوم مړو هغومره قیمت هم ستاسو نشته د هغې سره خلکو رباب یاد کړو خو ستاسو سره چا کتاب یاد نه کړو چې د پاکستان د پښتنو علما د هغو سره ګنې چا چې کوم د کتاب یاد نه کړو د هغې سره خلک یادوي د هغې سره رباب یادوي خلکو لیکن ستاسو سره څوک کتاب قرآن نه یادوي د خپل قدر و قیمت علما تاسو په خپله باندې کم کړی دی نو د عالم سړي قدر قیمت دا ډېر پورته دی ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام وارثان دي او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي څخه دا هغه چاته میلاویږي څوک چې پیغمبر باندې ګزار کوي نو څوک چې په عالم باندې ګزار کوي ګور دې دپاره هم څه خدام دی د عالم باندې په ژبه غیبت مه کوئ ورسره چې کم دی پې ګزار مه کوئ یا ساتئ ګوره چا چې په عالم په ژبه ګزار کړی د عالم غیبت یې کړی دی یا یې په توره ګزار کړی یا په مردکي باندې په ګولۍ باندې مشین ټوپک تمانچه باندې ګزار کړی دی دغه سړی نسلونه الله تعالی غر کړي دي دغه سړی نسب الله تعالی ختم کړی دی او دغه ابتر دی لنډۍ بوچۍ الله تعالی پکې برکت او خیر نارتی د دنیا د پاره په خپل علماو باندې لاسونه مه پورته کوئ لږ د الله تعالی نه ویرېږئ مسلمانانو په زړه کې یېره پیدا کوئ او علماو لپاره پکار دا دي چې علما هم را یو شي خپل اتفاق وکړي په قرآن باندې په حدیث باندې په تاسو مولانو څه ګلۍ شوې ده چې قرآن ستاسو سره در سره دی قرآن نه منئ احادیث نه منئ اتفاق نه منئ قرآني آیتونه چې واعتصموا بحبل الله جمیعا دا نه منئ نو تاسو به څه کوئ اخیره او که نه منئ دقه او دقه به حالي کله په بوجو کې خښئ کله بازارونو کې سړکونو کې په جوماتونو کې پاره دی کې به دونه ګډې به دې نه مري لکه څونه چې مولان مري لهذا د الله نه ویرېږئ علماو ته مو او عوامو خلکو ته مو د الله نه ویرېږئ علما باندې لاسونه مضبوطوئ علماو ته مو د الله نه ویرېږئ بس د خپل منځ کې رایو شئ خپل منځ کې چې په کوم هغه ستاسو اصولي مسایل دي د دین چې کوم اتفاقي مسایل دي په هغه خو رایو شئ که نه تاسو د رب العالمین نه چې کوم د نمبر خبره جوړه کړله او مناظرو ته هم کار ویلی مناظره ده مناظره ده مناظره ده مناظره ده مناظرې هم سر ته کېښوستلی شه کار وکئ دین وکئ د خدای بندګانو د مناظرې تپوس د الله نه کوي د رب العالمین تپوس د الله نه کوي دا د امین بالجهر تپوس د الله پاک نه کوي راشئ دین وکئ اسلام وکئ په اسلام باندې وچلېږئ چې سړي در نه جوړ شي غیرت در پکې پیدا شي ایمان در پکې پیدا شي چې غیرت او ایمان در پکې پیدا شو په دنیا باندې به تاسو چې کوم د حکومت کوئ په دنیا به تاسو خلافت کوئ ولې سورة نور نه دی ویلې سورة نور کې الله تعالی وعده نه ده کړې چې د ایمان والا سره د الله تعالی وعده ده چې خلافت به دی وله ورکوم مشري به دی وله ورکوم عزت به دی وله ورکوم نو ستاسو خو نه عزت شته او نه خلافت شته او نه اتفاق شته په دې وجه باندې خواروزار یاستئ نو بس دی راوګرځئ راشئ د الله تعالی تابعدار جوړ شئ راشئ د الله سره د یو بل سره محبت کوونکي جوړ شئ راشئ یو بل د اوږه ښکته کوئ راشئ د یو بل سره چې کوم دی هغه کښېنئ خبرې وکئ د خدای بندګانو بل څوک د یو بل غیبت نه کوي لکه تاسو چې مناظره ده ته کافر او ته کافر ملا ته کافر او بل ته کافر لاړه دین ماغه سره د کېښوستو او د خپلې پارټۍ دپاره چې کوم دی بل ته کافر ووایي راځئ پارټۍ پرېږدئ د دې ټول شی نه بار راشئ چې قرآن کې الله موږ ته څه وایي احادیثو کې رسول الله څه وایي دا چې کوم دی ومنئ په دې کې زموږ او ستاسو ټولو چې کوم